او كما قال عليه الصلاة والسلام. حدیث مبارک کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمای او که یو مسلمان وفات شي او څلورو کسانو دا ګواهي ورکړه چې دا انسان ډېر ښه سړی او نیک عمله سړی او الله رب العالمین دغه مغفرت او بخښنه کوي. صحابه کرامو فرمایلی د الله رسوله کو درې کسان دا ګواهي ورکړي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل کو درې کسان هم دا ګواهي ورکړي چې دا سړی نیک سړی او ښه سړی او الله رب العالمین دغه مغفرت او بخښنه کوي. صحابي تپوس کوي د الله رسوله کو دوه کسان دا ګواهي ورکړي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل کو دوه کسان هم دا ګواهي ورکړي چې دا سړی ښه سړی او نیک سړی او الله رب العالمین دغه مغفرت او بخښنه کوي. وانتم شهداء الله فی الارض، تاسو د الله رب العالمین ګواهان یې په ځمکه کې. موږ دا ګواهي ورکو چې سبزري ماما یو ښه سړی او نیک عمله سړی و، الله رب العالمین به د هغه سره احسان کړی. دې وجه نه حدیث مبارک کې دي د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یوه جنازه تېره شوه. صحابه کرامو د هغې صفت وکړو. نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل وجبت. دویمه جنازه پې تېره شوه. صحابه کرامو د هغې بدي ذکر کړه چې دا یو ناکاره سړی و. نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل وجبت. عمر رضی الله تعالی عنه تپوس وکړی د الله رسوله څه شی د ده دپاره واجب شو؟ نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل د دواړو جنازو په باره کې تاسو د یوې صفت وکړو د بلې غیبت وکړو. ما وفرمایل وجبت له الجنه، د لومړۍ جنازې په باره کې چې د ده دپاره جنت واجب شو، او د دویمې جنازې په باره کې وجبت له النار، د دې سړي دپاره اور واجب شو، ځکه دا تاسو د هغې غیبت وکړو. وانتم شهداء الله فی الارض، او تاسو د الله رب العالمین ګواهان یې په ځمکه کې. نو موږ هم دغه ګواهي ورکوو د ماما دپاره. امید ده چې الله رب العالمین به د هغه سره د احسان معامله کړي. مرګ دا حقیقت دی، د هغې نه خلاصېدل نشته. دا قانون او فیصله د الله رب العالمین ده چې کل نفس ذائقة الموت، هر سا والا د سکون کې د مرګ دی. که هغه انسانان دي او که پیریان دي او که ملایک دي او که حیوانات دي او که حشرات دي، هر سا والا د سکون کې د مرګ دی. یو شاعر هم فرمایي اذا المنیة انشفت اظفارها کل تمیمة لا تنفع. کله چې دا مرګ خپلې پنجې خښې کړي نو په دغه وخت کې بیا د یو ډاکټر ډاکټري هم کار نه کوي، د یو حکیم حکیمي هم کار نه کوي، د یو دمګري دم هم کار نه کوي، او د یو تعویزګر تعویز هم کار نه کوي. ولې قانون او فیصله د الله رب العالمین دا ده چې کل نفس ذائقة الموت، هر سا والا دا سکون کې د مرګ دی. کل من علیها فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. دې وجه نه نبی صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته دا علاج هم ښودلی، اکثروا ذکر هادم اللذات. ای زما امتیانو هغه شي تاسو ډېر ډېر یادوئ چې هغه لذتونه خوندونه او مزې ختموي، چې هغه مرګ دی. د دې مرګ په وجه باندې که ما ته د جامو نه کومه مزه اخلو دا هم په مرګ باندې ختمیږي، که ما ته د خوراک او د څښاک نه کومه مزه اخلو دا هم په مرګ باندې ختمیږي، که ما ته د سورلۍ نه کومه مزه اخلو نو دا هم په مرګ باندې ختمیږي، او که ما ته د مکانونو او د کورونو نه کومه مزه اخلو نو دا هم په مرګ باندې ختمیږي، او که د نکاحونو نه کومه مزه اخلو نو دا هم په مرګ باندې ختمیږي. اکثروا ذکر هادم اللذات. ای زما امتیانو هغه شي تاسو ډېر ډېر یادوئ چې هغه لذتونه او خوندونه او مزې ختموي، چې هغه مرګ دی. د مرګ په وجه باندې دا ټول خوندونه او دا ټولې مزې ختمیږي. دې وجه نه نبی صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو دا هم فرمایلي وعد نفسک بالموتى، دا خپل ځان په مړو کې حساب کوي. دا مه وایه چې زما خو لا ځواني ده او په ما باندې به بوډاوالی راځي او بیا به زه وفات کېږم. اوس خو زما عمر 40 کاله ته رسېدلی او 80 ته به رسېږي بیا به زه وفات کېږم. نه، د دې انسان مرګ د الله رب العالمین په نس باندې څه دی؟ د انسان د الله رب العالمین په مقابله کې دی څه؟ روغ جوړ به هټ پیل به دې کړي، روغ جوړ به په دماغو کې به دې رګ بند کړي، روغ جوړ به اکسیډنټ به وکړي، بل څه حادثه به راشي، بل څه به راشي. وعد نفسک بالموتى. دې وجې نه نبي صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته دا فرمایلي دي چې دا خپل ځان په مړو کې حساب کوي. دا کومه زندګي چې الله رب العالمین را کړې ده دا یو سوالي زندګي ده، دا یو ذاتي زندګي ده، په دې د الله رب العالمین شکر وباسه. دې وجې نه علما فرمایي لو لم يكن ثلاثة لما طأ ابن آدم رأسه. که دا درې شیان الله رب العالمین نه پیدا کړي نو د انسان به د خپل سر هم په دې ځمکه باندې الله رب العالمین ته نه وی ایښودی. ځکه د انسان په دې نفس کې تکبر دی، لویي پکې ده. دا خو دا درې شیزونه الله رب العالمین پیدا کړي دي. د هغې د وجې نه د انسان په دې نفس کې هغه نرمي پیدا کېږي، کمزوروالی پکې پیدا کېږي. یو المرض، کو د بیماري الله رب العالمین نه پیدا کړي نو د انسان به د خپل سر هم په دې ځمکه باندې الله رب العالمین ته نه وی ایښودی. او دویم الفقر، کو دا غریبي الله رب العالمین نه پیدا کړي. او دریم الموت، کو دا مرګ الله رب العالمین نه پیدا کړي نو د انسان به د خپل سر هم په دې ځمکه باندې الله رب العالمین ته نه وی ایښودی. دې وجه نه نبي صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو دا فرمایلي استحیوا من الله حق الحیا. څوک چې د خپل مرګ نه یادوي، ځان ته مرګ نه یادوي، دا انسان د الله رب العالمین په نسبت باندې بې حیا انسان دی.
د ده په سترګو کې حیا نشته، د ده په زړه کې حیا نشته، د ده په دماغو کې حیا نشته. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي استحیوا من الله حق الحیا. ای صحابو د الله رب العالمین نه حیا وکئ، حق حیا د الله رب العالمین نه وکئ. صحابه کرامو فرمایل ای د الله رسوله ولې موږ د الله رب العالمین نه حیا نه کوو؟ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل نه دا نه وام، ولكن من استحيا من الله حق الحياء د الله رب العالمین حق حیا دا ده فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلاء. حق حیا د الله رب العالمین نه دا ده چې سړی د خپل سر حفاظت وکړي. هغه څه چې د سر راګیر کړي دي، غوږونه راګیر کړي دي، دماغ یې راګیر کړي، سترګې راګیر کړي، د ژبه او شونډې راګیر کړي، د دې حفاظت وکړه. او دغه شانتې د خپلې خېټې حفاظت وکړي. او هغه څه چې د خېټې راګیر کړي دي، لاسونه او خپې راګیر کړي، عورت یې راګیر کړی، د خپله خېټه د حرامو نه وساته. وليذكر الموت والبلاء او مرګ رایاد کړي او د هغې زوړوالی رایاد کړي. دې انسان د الله رب العالمین نه حق حیا وکړه. دې وجه نه زما عزتمندو نبي صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي یبعث العبد على ما مات عليه. انسان چې په کوم حالت کې وفات شوی په هغه حالت کې به په ورځ د قیامت د قبر نه راپاڅېږي. که په کوم حالت کې یبعث العبد على ما مات عليه. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي انسان چې په کوم حالت کې وفات شوی په هغه حالت کې به د قبر نه راپاڅېږي. که د ځوانۍ په حالت کې وفات شوی د ځوانۍ په حالت کې به راپاڅېږي، او که د بوډاوالي په حالت کې، او که د ماشوموالي په حالت کې، او که د نیک عمل په حالت کې، او که د بد عمل په حالت کې، په هغه حالت کې به زما عزتمندو دا ټول انسانان د قبر نه راپاڅېږي. حدیث مبارک کې دی نبی صلی الله علیه وسلم دا یو حدیث مبارک ذکر کوم، مفتی صاحب راغلی دعا به دوی وکړي. نبی صلی الله علیه وسلم چې د انسانان الله رب العالمین د قبر نه راپاڅوي نو د هغې نه مخکې به الله رب العالمین باران وکړي. څلوېښت ورځې به دا باران کمنی الرجال د انسانانو د منیو په شانتې باران به الله رب العالمین وکړي، او دا باران به څلوېښت ورځې ورېږي. او د دې باران په وجه به الله رب العالمین د انسانان راوټوکوي د دې قبرونو نه، لکه څنګه چې دا بوټي راټوکېږي او دا واښه راټوکېږي د دې باران په وجه باندې دغه شانتې به الله رب العالمین د انسانان راوټوکوي. او اول چې د انسان د قبر نه راوځي نو دا سر به راوځي د تیغې په شانته، او بیا به دا باقي انسان الله رب العالمین راپورته کړي. او د هغې نه وروسته به الله رب العالمین اسرافیل علیه السلام له شپېلې ورکړي، پوکې به ووهي، د ټولو انسانانو روحونه به واپس شي. یبعث العبد على ما مات عليه. انسان چې په کوم حالت کې وفات شوی په هغه حالت کې به راپاڅېږي. او نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا ټول انسانان به الله رب العالمین درې ډلې کړي. یوه ډله به داسې چې هغه به پیدل روانوي، میدان حشر ته به رواني، د الله رب العالمین دربار ته به رواني او پیدل به رواني، راغبین راهبین. او دویمه ډله به داسې نبی صلی الله علیه وسلم د هغې ذکر هم کړی دی چې څه انسانان به داسې چې هغه به په دې نیم طرف باندې پالج والي او د الله رب العالمین سره به ملاویږي. څه انسانان به داسې چې هغه په دې مخ باندې به تش اډوکې غوښه به پرې نه وي، او څه به انسانان به داسې چې د هغې به دوه جبې دوه سرونه وي او د الله رب العالمین سره به ملاویږي. په داسې حال کې دا به څومره د شرم خبره زما عزتمندو چې دا ټول انسانان ګوري انبیا علیه صلات وسلام او ملایکه او د انسانانو او پیریان او د حیوانات او د دې انسان دغه حالي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي بعض انسانان به داسې چې د الله رب العالمین سره به ملاویږي په داسې حالت کې چې په دې مخ باندې به تش اډوکې غوښه به نه وي. دا به څومره بد ښکاري. د ډاکټر په دکان کې سړی ناست او دا تش د تصویر ته ګوري او دا تش اډوکې دا څومره بد ښکاري. بیا په داسې حالت کې چې دا انسان د الله رب العالمین سره ملاویږي او په دې مخ باندې تش اډوکې غوښه به پرې نه وي. دوه قسمه دا انسانان به دوه قسمه. یو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی هغه سړی به چې په دنیا کې بې ضرورته سوالونه کوي د خلکو نه، وسې کېږي د سهار او د ماښام رزق ورسره شته، 50 درهم ورسره شته او د خلکو نه سوالونه کوي بې ضرورته. دا سړی به په ورځ د قیامت د الله رب العالمین سره ملاویږي په داسې حال کې چې په مخ باندې به تش اډوکې او غوښه به پرې نه وي. دویم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الذي يقرأ القرآن ويتأكل به جاء يوم القيامة على وجهه عظم ليس عليه لحم. هغه سړی به د الله رب العالمین سره په داسې حالت کې ملاویږي چې په دې مخ باندې به تش اډوکې غوښه به پرې نه وي. هغه سړی چې قرآن کریم یې زده کړی، دنیا کې علم یې زده کړی او د هغې په وجه د خلکو نه سوالونه کوي، د هغې په وجه باندې د خلکو نه خوراکونه کوي، دا سړی به په ورځ د قیامت د الله رب العالمین سره په داسې حال کې ملاو شي چې په دې مخ باندې به تش اډوکې غوښه به پرې نه وي. زه نه وایم، نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلي او دا دوه انسانان یې موږ ته ښودلي. دا به څومره د شرم خبره زما عزتمندو چې دا ټول انسانان ورته ګوري او دا ټول پیریان ورته ګوري او دا ټول حیوانات ورته ګوري او دا ټول پیغمبران ورته ګوري او دا انسان د الله رب العالمین سره په داسې حال کې ملاو شي. په داسې دنیا به سړی څه وکړي، په داسې خېټه به سړی څه وکړي، په داسې خوراک به سړی څه وکړي چې د الله رب العالمین سره په داسې حال کې ملاو شي. او دویم هغه سړی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په ورځ د قیامت د الله رب العالمین سره چې ملاویږي په دې نیم طرف باندې به پالج والی،
په دې یو لاس او په دې یو خپه باندې به فالج والی من کان له امراتان دنیا کې دوه ودونه کړي ویله حق ورکوه بلې له نه ورکوه ویله شپه ورکوله بلې له نه ورکوله ویله خوراک ورکوه بلې له نه ورکوه دا سړی به په ورځ د قیامت د الله رب العالمین سره په داسې حال کې میلاو شي چې په دې نیم طرف باندې فالج والی بعضې انسانان به په داسې حال کې میلاویږي چې دوه ژبې به وي دوه سرونه به وي زما عزتمندو دغه ورځ به موږ پسې را روانې دي د قبر نه به په دغه حالت کې پاڅېږي یبعث العبد علی ما مات علیه انسان چې په کوم حالت کې وفات شوی په هغه حالت کې به زما عزتمندو پاڅېږي که د نیک عمل په حالت کې وفات شوی او د نیک عمل په حالت کې به پاڅېږي او که د بد عمل په حالت کې وفات شوی زما عزتمندو په هغه بد حالت کې به پاڅېږي زما عزتمندو په خپل ځان باندې رحم وکړو دا لږه شان دي زندګي الله رب العالمین راکړې ده چې دا د الله رب العالمین په احکامات او د محمد صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې تېره کړو د دنیا څه زندګي ده خو زیات نه زیات 15 کاله زندګي 15 کاله کې 10 کاله په خوب باندې تېر شو هغه 10 کاله 15 کاله ما ته د ماشومالي په حالت کې تېر کړه هغه 15 کاله د دنیا په جمع کولو تېر کړو دنیا په نشو تماشو کې د دنیا په راحتونو کې د دنیا په سفرونو کې د الله رب العالمین دپاره ما ته څه وکړو الله رب العالمین به زما ستانه د عمر په باره کې تپوس کوي د دې ځوانۍ په باره کې به تپوس کوي د دې مال په باره کې به تپوس کوي لا تزول قدم عبد یو بنده به یو قدم په بل باندې کېنږدي تر څو پورې چې الله رب العالمین د هغه نه د 15 خبرو تپوس نه کړی عمر مې در کړی او په څه کې دې تېر کړو ځواني مې در کړی او په څه کې دې تېره کړی مال دې په کومه طریقه باندې ګټلی او په کومه طریقه باندې خرچه کړی او په خپل علم باندې دې څومره عمل کړی راځئ ورونو نن د خپل ځان سره د 15 خبرو حساب کتاب وکړو حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وتزینوا للعرض الاکبر حساب وکړئ مخکې د هغې نه چې تاسو سره حساب کتاب نه دی شوی او ځان ښایسته کړئ دغه پلنې ورځې دپاره دغه 50,000 کاله ورځې دپاره زما عزتمندو ځان ښایسته کول دي عمر زما ستا په څه کې تېر شو هر سړي ته خپله زندګي معلومه ده چې زما د عمر په څه کې تېرېږي هر سړي ته خپله ځواني معلومه ده چې زما د ځواني په څه کې تېره شوه هر سړي ته خپل مال معلوم دی چې دا مال زه په کومه طریقه باندې ګټم او په کومه طریقه باندې خرچه کوم او هر سړي ته خپله پته ده چې ما نن په خپل علم باندې په دې خپله پوهه باندې ما څومره عمل کړی زما عزتمندو حاسبوا انفسکم د دې خبرو حساب چې مخکې د خپل ځان سره حساب کتاب وکړو الله پاک د موږ او تاسو له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي مفتي صاحب دعا ورته وکړي تاسو دعا وکړئ